السلام علیکم ډاکټر مولانا صاحب. ډېر خلک دا پوښتنه کوي د یاداشت لپاره که وظیفه راوښیه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېر خلک چې کوم دي هغه دا پوښتنه کوي، معلومات کوي، وایي زه چې کله یو شی زه کښېږدم بیا زما سیېري بیا په ذهن کې نه راځي. او ډېر خلک دا پوښتنه کوي، وایي کله چې زه بازار کې یو سودا یو شی مې وکړم هغه زما په ذهن کې بیا ماله نه راځي، او کله چې زه د چا سره یو حساب وکړم هغه ماله په یاد بیا نه راځي. او ډېر خلک دا پوښتنه کوي، وایي کور ته ماته یو سودا راوښیه، زه چې دروازه را پورې رسم ما سودا بیا زما څه یېره سوي. او ډېر خلک وایي زه کله یو شی ما ایښي هغه بیا زما په ذهن کې نه راځي، ما څه ورکي. د دې دپاره ډېره بهترینه وظیفه چې کوم ده هغه زه ته درشم نوټه کړئ د ځانه سره. بهترینه وظیفه دا ده، بسم الله الرحمن الرحیم، دا به ترې وایسته انا لله و انا الیه راجعون. دا به کله چې یو شی په ذهن کې نه درکړي دا به 11 واره ووایسته، په اول اخر کې به درود شریف ووایسته. او بیا د هغه رقم چې کوم دی کچیرې یو شی تی څه ګر څه ورکي، د دې دپاره ما ته مخکې مې وظیفه درښولې او بیا به یې در وښایم. یو شی تی څه ورکي د هغه دپاره به تی دغه چې کله ماښام بېدېږئ دا ذکر چې کوم دی هغه به وایسته، بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اغفر لي واختر لي. دا به تی وایسته 15 واره بیا وایست، په اول اخر کې به 11 واره درود شریف وایسته، بیا به بېدېږي ورک شی به ستا په ذهن کې راځي. او که چېرې یو شی تا ته دلې پروت موجوده وي او هغه د تا سیېري ستا په دماغ کې نه راځي، د هغه دپاره به ته انا لله و انا الیه راجعون وایسته. او اکثره د بیا کله د ساینس د ریسرچ مطابق د قوت حافظه چې کله کمزورې سي د دې دپاره موږ یو ډېر بهترینه پوډر چې کوم دی هغه تیار کړی دی، نیو لایف سپر پوډر ډېر بهترینه پوډر دی. او د هغه رقم چې یو مسنون تلبینه سنت غذا ده هغه هم ډېر خاص پوډر دی. دا په شاتو کې استعمال کې ډېره فایده لري. او ډېر خلک بیا چې کوم دي دا کورس هم ته استعمالولی سي، هغه وظیفه هم ویلی سي. او که چېرې یو څوک وایي چې د دې دپاره زه کورنیو فارموله استعمال کوم، دا استعمالولی سي. په یو ګیلاس شیدو کې 15 بادام کښېږده ماښام، سهار راوخه په خالي نس باندې دا بادام چې دي هغه وخوره، او شیدې چې دي هغه پسې وڅښه، په دې شیدو کې 2 چمچې شات هم ولله، انشاءالله دا بهترینه غذا ده. او په هغه شیدو کې دا پوډر ورسره ولړې، دې سباله بهترینه فارموله چې د هغه نه راځي نه چا جوړه کړې ده، دا یو خاص فارموله ده چې استعمال یې کړې قوت حافظه بم. او دا خاص کر دا فارموله بیا د سټوډنټ دپاره هم ډېره مضبوطه ده، او د علما کرام د طلبه کرام دپاره د حفاظ کرام دپاره هم دا فارموله چې ده هغه ډېره بهترینه ده. ځکه هغه اکثره چې کوم دي سبقان وایي هغه وایي زموږ په دماغ باندې بوجي، کوم خلک چې سټډي کوي د هغو دپاره ډېر زیاته بهترینه فارموله ده. او بل هغه کسان دپاره هم ډېره بهترینه فارموله ده. بعضې خلک منشیان وي هغه وایي زه سهار ماښام پر بې شماره حسابونه کوم، دماغ چې کوم دی هغه پر دماغ مې بوجي، د هغو دپاره هم دا فارموله چې د هغه بهترینه ده. الله تعالی دې ټولو مریضانو ته شفا کامله عاجله مستمره